الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو، منز د اسلام یو اهم او بنیادی رکن دی او د اسلام او د مسلمانۍ یو غټه نښه ده. په قرآن کریم او حدیث مبارکو کې د مانځه ډېر اهمیت، فضایل او فواید بیان شوي دي. دغه جمع مونږ د اهمیت او د مقام سره متعلق د قرآن کریم آیتونه او احادیث مبارکات ذکر کړو. دې جمعه کې به انشاءالله تعالی د الله په توفیق باندې مونږ یو څو غټ فضایل د مونږ دا ذکر کړو. د قرآن کریم او د مستند احادیثونو دا خبره ثابته ده چې مانځه کې الله پاک تاسو یو تاثیر یو اثر ښودلی دی او کې ښودلی دی پکې چې د دې په وجه انسان د بېحیایۍ د خبرو نه، د بېحیایۍ د کارونو نه او د ګناهونو نه الله پاک منع کوي. الله پاک په خپله باندې نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته قرآن کریم کې فرمایلي دي: اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. اتلو تلاوت کما ما د هغه کتاب د هغه قرآن اوحي إليك چې تا ته وحي کړل شوی ده من الكتاب د کتاب چې قرآن دی. وأقم الصلاة او دائمي لمونځ کوه، پابندي د لمونځ کوه. ځکه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، لمونځ چې کوم دی دا د بېحیایۍ او د ناکاره کارونو نه، د ناجایزو خبرو نه منع کوي. نو ګوره د قرآن کریم په دې آیت کې الله جل شانه د ترغیب او تاکید لپاره اول د دې حکم رسول الله علیه الصلاة والسلام او فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام په قرآن کریم کې ډېر آیاتونه دي چې د هغې مخاطبان نبی کریم علیه الصلاة والسلام مراد د ټول امت دي.
نو د نبی علیہ السلام عملی زندگی هم د دې نا هغه موږ ته تعلیم راکړي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام همیشه د موسی باندې کوله د الله په حکم باندې عمل کولو او موږ ته د هغې نه تعلیم او تعلم دا وشو موږ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د موسی طریقې د موسی آزاد فرائض سنت مستحبات دا زده کړل په دې آیات کې الله جل شانه له دې مجنه و فرمایله چې موږ د بے حیايي او د اخلاق کارونه منع کوي مطلب دا دی چې سړی موږ په صحیح طریقه باندې کوي د ظاهري او د باطینی آداب او خیر وساتي ظاهري آداب ته سبا عموما خلق هغه ساتي جامع او تپاکي چې پټین باندې موږ کوي او 10 وته کوي ټوپه وته پسري بازي نه پسري په ظاهري آداب کې زیات آداب خلق د موږ کولو ادا کوي خو باطني او روحاني آداب چې دي هغه نه ادا کوي هغه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یوازې ظاهري رانچه د موږ هغه نه بلکې وسره خشوع خضوع یعنی عاجزی انکساری توجه الله ته هم نو څنګه عاجزین پکې د ظاهري باطني ټول آداب پکې نو داسې موږ بیا انسان د ګناهونو د بے حیايو د خبر نه ناکار خبر نه د ناکار کارونه الله پاک توفیق ورکړي منشي انسان ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم سره او ته فرمایي چې ان فلان يصلي بالليل فاذا اصبح سرق یغه پلان کې سړی چې کوم نه نو هغه مشکل مسکیا او چې سبا شي سحر شي نو هغه بیا غلا کوي نو ګورم صحابه کرام په تاسو خو حواله جو سړی چې موږ گزار نبی علیہ السلام سره د مسکل یو هغه یو عیب د کمزوري د پکې نو ګورم دا نو میوانه بس صحابه کرام نه غلو نه شي چې دا څوک دا انسان څوک وو چا څه وو دا چا پرده نه مسله صحابه کرام په دغه تعلیم دی چې شپږ بدنا انسان دی مسلمان دی استاذور دی کمی کوتاهی پکې کمی کوتاهی پکې او سړي دا هغه بیا چې کوم نه پرده پاغه باندې اچي نو دا کسب نبی علیہ السلام زغابه فلان لفظ فلان کې صحابه کرام په هغه سره ماده بس ویغه د شپې منځو کیو د تهجد کې د شپې چې سحر شین بیا غلاګانی دي نو نبی علیہ السلام تو فرمایي انه سينها ما تقول دامون بڑے زر دے د اخلاق منی زکه چې منځ آداب او چونکه صحابه زمانه او آداب خو پکې چې کوم صحیح مسلمان هغه په دوه قسم مسلمان او درې پکې دوه قسم مسلمانو یو منافق مسلمان او یو خالص مسلمان نو منافق مسلمان بس دکاوه کوله د منځ او د نور احکامات په شریکوالي ده د دې لپاره چې ماته څه دنیوي فایده او ورسیږي د بعض نقصانات په بچ ناوی علیګل هغه بظاهر دکاوه کوله او خالص مسلمان او صحیح مسلمان نو دا قسم چې کوم نه عملی کمزوري پکې و
خو موږ به کول تهجد به کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بارک فرمایي چې دا موږ به د تهجد د موږ به د سړی د دې په اخلاق نه الله د قرآن حکم دی چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. اوس یو سړی دی هغه موږ کوي او بیا باندې کېږي نه ګناهونو کې اخته دی بد اعمال کوي او بیا باندې کېږي نه نو دا د موږ وجه نه چې موږ باندې کېږي دا د دې وجه نه ده دا د دې وجه نه دی باندې کېږي نه چې دا موږ نه دی دا موږ یا د ظاهري کمی کوتاهی دی پکې یا چې کوم دی موږ د موږ په طور او طریقه او عاجزي او خشوع او خضوع د آداب سره نه کوي توجه پکې الله تعالی یا چې کوم دی د موږ د قبلي کې نه قبلي کې ځکه چې موږ قبلېدل دا پاکه خېټه غواړي چې خېټه د پاکي د حرامو نه معنا پته الله د عبادتونه چې کوم د قبولیت زینه د هغه تزال رسول نو قبولیت ځکه په الله رسول کې چې کله دا په پاکه خېټه باندې نو سبا په مون خېټه خلک خلاف دي د خېټه خوراکونه الله الذي او ګټه باندې روا باندې دي کو مزدور دی په مزدورۍ کې اخلاق دی کو دلګار دی په دلګارۍ کې اخلاق دی کو ترکان دی په ترکانۍ کې اخلاق دی کو دکاندار دی په دکاندارۍ کې اخلاق دی دغه پکې وایي دوه نمبرې پکې کوي ملاوت پکې کوي پته لکه نقصانات دي نو چې پته لکه نقصان څه دی ملاوت کې په مزدورۍ کې دوه نمبرې کې په روزګار کې دوه نمبرې کې معنا روا باندې قسمونه خوري دروغ پکې وي نو دا ټول ګټې حرام شي حلال جایز مزدوري زل نه جایز کې حلال نو چې ناجایز کې مستوي کې نو پینځه وخت موږ کوي او ګناه نه منې کېږي نه پینځه وخت موږ کوي چې کوم ګناه مخکې کوله لاس کاله مخکې کوله لاس کاله پسې منې کېږي نه ولې نه منې کېږي ځکه چې دا د ګټې حلالي او چې ګټې حلالي نه دي موږ نه قبلېږي چې موږ نه قبلېږي نو اثر به ورته کوم ځای موږ به علی اثر دي چې ګټه حلالي په خېټه کې حلالي او بیا پس دریم شرط دا دی چې هغه ته عاجزۍ سره آداب سره مستحبات او فرایض سره د دې وجه نه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله الا بعدا. چاته چې دا موږ نه کې حکم ورکړي او دا باندې نه منل نو دا موږ دلا د الله حکم لري دا موږ ته ولټه وبال ولټه په وبال شي چې الله تعالی لري کې سړي ته مونږ نو دې په وطن سبا د معاشره د وګړو نه شانته په هم زوداس پکې دوه نمبر دی او دا کوم چې غټ کړي کپان دي کوه دې پینځه وخت مشکل غټ کړي کپان غټ چې کوم دي سبحانه غټ چې کوم دي دوه نمبر والا غټ په دوه نمبر کې غبار والا چې څومره پټا باندې دوه غټه تسبیح لاسي چې څومره غټ دوه کماري کوم پینځه وخت مستحاضر امام الشافعي ولر اقامت کوشش خپل خدای ځاله جوړ کړی نو دا ګوره دې پینځه وخت موږ کیږي الله نه کوم لري دا موږ ته څه فائدہ نه ورکړي دا څه فائدہ نه ورکړي دا د حلال نه دا قبلي کې نه چې قبلي کې نه نو الله چې موږ قبول کړي برکت ځکه لستريکي د الله رحمتونه متوجي کیږي د الله فضل متوجي کیږي برکت متوجي کیږي او دې نور هم لري کېږي دا څنګه چې ګټه حلال نو موږ دا خدای الله د رحمت ته متوجي کیږو مستحق بنده ته موږ ګرځي الله جل شانه فرمایي واقيموا الصلاه واتوا الزکات واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون تاسو پابندي د موږ کوي
زکات ورکوي او اطاعت منل د پیغمبر کوي صلی الله علیه وسلم لعلکم دفار دې چې ترحمون په تاسو باندې رحم وکړي نو موږ خو زګي د رحم دا موږ په وجه باندې الله پاک په بنده باندې رحم کوي موږ دا خو د بنده نه یاره توخه ختمي اطمینان قلبي په زړه کې پیدا کړي زړه مطمئن کیږي نو سره تیر زمانه کمی نو سره راتلونکي زمانه کمی تاسو عبادت دی خدای ساته مخکې مداوي چې دا سړي د شرطونو او آداب سره او د پاکي خېټې سره دا ټول هغه سړي باندې الله جل جلاله فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقینا خلق چې ایمان ولري او نیک اعمال کوي پابندي د موزل کوي او کوي زکات لهم اجرهم عند ربهم اشترط بعد الله په دربار کې الله په نسباني د دې هغه مزدوري د دې هغه اجر د دې هغه بدلی او دیم باندې چې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو پدې باندې سير یعنی بدی کوي یا بل معات او غمجن په مافات یعنی راتون کې زمانه کې سکی د فکر وروسته پاتې وشو زمانو سشي د هغه غم وروسته دې په مطمئني دا د موس کمال الله زموږ یاد کړي اعمال دي منذ کوي ادا ادایي د زکات نو ګوره دا موس دا بندا اطمینان په زړه کې پیدا کوي کوم سړي موږ کې د زړه مطمئن دغه خطر به پړي موږ د سیو عمل دی چې دا د انسان ګناهونه معاف کوي احادیث مبارکه کې راغلي قرآن کریم الله فرمایي اقیم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل پابندی د موږ کا په دوه طرفونو د ورځې کې وزلفا من الليل او څه د شپې ان الحسنات يذهب السيئات یقینا نیکی بدل لري دا نیکی د موږ د دې د وجه بدل لري ګناهونه دې دا بدل نو په موږ باندې الله پاک ګناهونه معاف کړي د دې وجه حدیثو په معنی دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام صحیح مسلم صحیح البخاری کی روایت ابو هريره رضی الله عنه دی یوزل نبی کریم علیه الصلاه والسلام صحابه کرام فرمایي أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درمه شيء؟ تاسو بل خبر راکې راته دي خبرې یو سړی دی داغه په دروازه باندې تکو په دروازه باندې هغه باندې نه تل دی نه په تیر شوی دی او دا نه هغه 15 وخت غسل دی آیا داغه په بدن باندې بس خیر پاتې شي نو صحابه کرام فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا په بدن نه بالکل خیر نه پاتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فذلك نصف الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا دغه میساج د پنځو منځونو دی الله جل شانه د دې پنځو منځونو د وجه د دې په ادایګي سره الله پاک ګناهونه معاف کړي یو بل روایت کې د ابو ذر رضی الله عنه هغه کې دي چې دا روایت د مشکات او د مصنف احمد د ترغیب او ترهیب کې دی ابو ذر رضی الله عنه فرمایي یو ځل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د جمع په موسم کې په حال تشریف کړو او د خزان د وجنه چون د خزان موسم کوم ورځې شي دا ونه پانی کوي نو پانه دا ونه لا کوي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ونه څنګه ولا او وی خوځولا دا روایت چې سودی هغه چې څنګه اونې ولا وی خوځولا د سمدستي هغه ونه پانه وګورځي ابو ذر رضی الله عنه دا غوی د فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه فرمایي
چې اے ابو ذر یمو ته چې لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جی اے الله حاضر الله رسول حاضر بما تبين ان العبد المسلم ليصلي الصلاه يريد بها وجه الله چکل مسلمان بندا مسکی او اراده په صرف الله رضا دی د الله په مخې کې د بل چا په مخې نه کوي نو دا د ګناهونو داسې جوړېږي لکه څنګه چې د دې ولې نه د پاڼې جوړېږي داسې د ګناهونو جوړېږي نو موږ دا د ګناهونو د جوړېدو یو لار ده یو سړی غواړي چې ما ګناهونه دې معاف شي موږ په باندې باندې کوي او سړی ته آداب کوي موږ دا ځان د ګناهونو نه د پاکولو یو بهترین عمل کما اول کې وایي چې ثم فضائل بیانېږي دا ټول فضائل د هغه چا لپاره دي چې هغه حلال دي اخیرته کې حلال راځي دا حدیث کې راغلي دي روایت کې راغلي دي چې یو سړی په اخیرته کې یو دوره د حرام براتي الله جل شانه د صلیخ راځي وصلوي خلاص موږ نه قبلې ته مسلسل او ځانه ټوله وای مصاب فکلونو موږ نه قبلې دا چې کله سرګه حلال دي زموږ معاشره کې دا یو دغه چې موږ صرف سودخو او دم تا چې کوم نه ځوانانو د ګټو تاسو ناروا وایو نو کې په دکان راغی کې څوک دوه نمبر دي په مزدوري کې څوک دوه نمبر دي په دیارې کې څوک دوه نمبر دي قسمونه خوري په ناکه باندې او چې کوم نه دغه په ګټه کې کوي او دغه کوئی پراپرټي په دغه خاصي پراپرټي کې دغه کوئی قسمونه په خوري دته په موږ جایز دی نه جایز نه وایو دا د پاک کار هلکه دا څنګه نظر نه کم سړی ورولګي او په یو معاملې کې دغه کوئی دغه حرامي کوله یا د لاک ګټه یا د 500 روپے کو ګټه حرامي نو چې ګټه حرام شو نو د خېټه ته حرام دا ګټه چې دی بیا بیا استعمالي د ګټه د حرام ګټه نور حرام پیدا کیږي نور حرام پیدا کیږي او دا ډېر نحوست دي خلک کوي نه نحوست ډېر زیات بچی په ساتي هغه بچی ویش په حرام باندې ویش حدیث کې راځي چې الله جل شانه هغه سړی څنګه وبخي بلکې یو بل روایت کې راځي چې مفهوم یې دا څه دی چې یو سړی دغه په واقعش په حرام باندې شوی دغه تربیت په حرام باندې شوی په حرام باندې دغه خېټه د حرام رټه دغه چاقي د حرام نو روایت کې راغلي مفهوم دا څه چې په جهنم وغه دي بس دې لایق په جهنم نشي د جهنم کوي نو موضوع نه قبلې د رقم ته راشي موضوع نه کوم ځای قبلې کېږي د دې وجه څو فضایل د منظر راغلي دي نو باندې شرط کې دا چې ګډه حلال جسم کې د حرام راځي په دې وجود کې د حرام نه د حلال باندې ویګړي او حلال ته پکې وځي انا بچ کم نه نو د دې نافذې ته ملایوي منذ داسې یو عبادت دی چې الله جل شانه د دې فائدې مونږ ته د اودس په شکل کې مرګړي دي کوم سړی اودس کرتا کوي الله جل شانه د ګناهونه هغه دوی کم سړی چې اودس کوي په خپل طریقې سره اودس کوي بهترین انداز کې اودس کوي د سنت طریقې مطابق اودس کوي الله جل شانه دته چې کوم نه گناہوں معاف کی او باقاعدہ یہ ابو سب باقاعدہ روایت کې راغلي دي محدثین شارحین حدیث کې دي چې باقاعدہ پدې ابو دوړې دوسه د گناہوں دوړې چې مفهومین زی د مفهومه معاف شي د قشان لا سنو ونزي د لا سنو گناہ الله معاف
نو تا ګناهونه ټول الله جل شانه معاف کړي. یو روایت کې راغلی ابو داود شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام